بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چې څومره هم ډېر درانه محترم وکیلان صاحبان ناست دي، ټولو ته اول خو سلام وایم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او دلته د مختلف سوچ لرونکي ملګري ناست دي. زمونږ د ډسټرکټ بار صدر محمد سعید خان، صفدر زیب جنرل سیکرټري، ملګري وکیلان هم محمد رشید خان او سلیم خان، او مسلم لیگ لایرز فورم چې کوم دی ملک دانیال خان، پیپل لایرز فورم صدر افتخار خان، پی ټی آی صدر احمد علی خان، او کېدای شي څوک رانه پاتې وي هم بخښنه غواړم. دوی ټول چې دلته راغلل زموږ مدعا اورېدلو ته کښېناستل، د دې هم د دوی مننه. خدای دې لوی ژوند ورکړي. زه کېدای شي په آیین دومره نه پوهېږم، په آیین تاسو پوهېږئ، خو بیا هم زه خپله مدعا تاسو ته ږدم که په یو ځای کې هم چا ثابت کړم چې تاسو غلط روان یئ، نو زه لیونی شوی نه یم چې په خطا لاره وځم. زه به هغې ځای کې بیک سټیپ شم او د هغې ځای د ټیکولو د روغولو کار به پیل کړم. زه یو وړوکی شان مثال اول دا ورکوم. زموږ یو ملګری و، علمزیب نام یې و، هغه ایم فیل کولو، خو بیا چې پی ټي ایم راغی هغه د میسینګ پرسنز او د لینډ ماینز ویکټم ډیټا کلیکټ کوله. په دې کې هغه ونیول شو. چې کله هغه ونیول شو کراچۍ جیل کې، نو د ماسټر ډیګري چې کله چا سره وي هغه ته بی کلاس ملاوي، چې تر څو دی ملزم وي، نو هغه ته عدالت بی کلاس ورکو، خو ده ته بی کلاس په جیل کې نه الاوډ کوو. هغه د سهار نه تر بیګا پره چې کوم کوم هاورس چې د یو چکې نه د یو ملزم یا مجرم راستلو ټایم وي، هغه یې هم نه و الاوډ. نو هغه چې کوم هلته په ای ټي سي کوټ کې جج وه، هغه سره چې کله خبره کوله چې تا چې کوم مراعات راکړي دي هغه ما ته نه میلاویږي، هغه پرېږده. هلته هغه کسان وبښئ چې دهشتګردي یې کړې ده، وبښئ چې هغو زه نشم هغه الفاظ که د ماشومانو سره غلط کارونه کړي دي چې ثابت شوي دي، هغو ته چې کوم فیسیلیټیز موجود دي مجرم ته ډېر لوی هغه ما ته نه راکړل کېږي. د ملګري که کښېنئ نو دا به وشي هم ټول به صحیح وي. کښېنئ په ځای باندې، بیا به تاسو لپاره اسانه وي. نو هغه بیا یو جمله هلته ادا کړې وه، بیا وروسته کتاب به هغه ولیکه. ویل اصل کې زما سره دا کار په دې نه کېږي چې زه ملزم یم، لا زه مجرم یم. هغه کتاب ولیکه مې ملزم نه یي، مدعي و، ځکه زما سره دا کار روان دی. د دې ملک په هره هغه اداره مې دعوا کړې ده چې کوم زما د خاورې د حالاتو سره کنسرن دي. نو د یو مدعي په توګه باندې پی ټي ایم په کوم وختونو کې راپورته شو، څنګه راپورته شو، هغې نه تاسو ډېر ښه معلوم یې، ځکه هم چې په دې خاوره ژوند کوئ چې به خامخا تاسو ته څه نه څه د حالات پته وي، خو زیاته به په دې نه وي در سره چې په ایکس پاټا قبایلي اضلاع کې only source of information یو source of information و DJISPR. د دې نه علاوه بل source of information نه و. نه یو صحافي هلته الاوډ دی، نه یو سیاسي مشر هلته الاوډ و، نه یو قبایلي مشر چې هلته خبره کوله الاوډ و. چې سورس اف انفارمیشن صرف یو کس کوي، نو د بل سړي دعوا خو پاتې شوه. په آیین کې، په قانون کې چې څوک کله هم د چا دعوا وي، دواړو ته دا موقع وي چې هغه به خپله خبره کوي. دلته یو سورس اف انفارمیشن و، د یو سړي دعوا وه، د یو سړي خبره وه، د بل نه وه. دا کوم انصاف و؟ دا د دنیا د انسانانو په تاریخ کې کوم انصاف دی چې په هغه کې به
ته د عامو خلکو خبره له سره اورې نه. بیا څه وشول؟ د هغې ریزلټس دا و، زه چې کومه واقعه اوس بیانوم هغې دلته لایو ویډیو لګیا دي، هر وخت راتللی شي او مکمل مې چیلنج کولی شي. په هغه کې که څوک تر درواغ راووتلم ما ته اوس ټام پیپر راوړئ، ساین بیا کوم درته زما 500 جایزه ده. هغه ریزلټس یې دا راتلل چې په سپتمبر 2015 کې په زیارت ځای کې د پاکستان ایرفورس بمباري وشوه چې په هغه کې 9 تنان شهیدان شول، 15 ماشومان وو، 4 زنانه وې. او زه خپل چې په دې وختونو کې سټوډنټ ټرایبل سټوډنټ ارګنایزیشن وې صدر والته لاړو، مکملې ټکوړې وې د ماشومانو. د هغه پلار چې 2 لوڼې وې هغې 4 لاسونه جمع کړل، خو د سر پته نه ورته لرله چې کوم یو مې د کوم لور لاسونه دي. صرف دومره دی هلته هغه ژړل نه ډېر څه، خو هلته یې ویل چې کله دا وینو کې ګوته کې یوه ګوتمې وه رینګ، هغه یې چې ولیدله ویلې دا مې د مشرې لور ده. ما ورته په وړوکې اختر کړې وه. هم په سبا چې مونږ یې خان ته راتللو، هسپتال کې یو ماشوم هلته زخمي وه، زکیه نام یو زما پروفایل فیسبوک چې په بیکګراونډ کې کوم تصویر لګېدلی دی هغه د هغې جینۍ ده، په هسپتال کې مونږ ځای ایستلی دته څو ورځې پاتې وې. نو یو ملګري راته میسج کول چې ته چیرې د پاکستان میډیا خو وګور. ما اخبار راوخسته، په هغه کې لیکلي وو چې پاک فضایا کې کامیابیاں جاری، زیارت میں 9 دہشتگرد ہلاک، 13 دہشتگرد لیکلي هم 14 زما سره کاپیس اوس پروت. دا هغه بیانیه وه چې هغه به خامخا د هغې ریزلټس به ورغراتلل. دغې شي امکان نه لرلو چې دا به پټ شي، یو امکان یې لرلو چې کمپلیټ جنوساید وشي لکه په راونډه کې چې وکړو. خو په کوم طرز باندې چې هلته خلکو سره ظلم لګیا و. په 2009 کې اپریشن شروع و، زمونږ خلک څوک په یبلب کې دي کورونو کې سامان پاتې، نر او ښځې منډې وهي په دې غرونو کې. او چې کله سیټل ایریاز ته راځي په لاره کې سړي ولاړ دي، چا نه 15,000 لس روپۍ دي هغه هم شو کوي. هغه میلیټنټ ګروپس وو او هغه میلیټنټ ګروپس د دې سټیج نه دعوا کومه او په قسم سره کوم نن هم د پاکستان د فوج په کینټونو کې اوسېږي، نن یې هم ریکارډ زده کولی شو تر نن ورځې پورې. هغه اول هلته طالبان وو په دفترو کې، بیا یې ویل دا ګوډ طالبان شول، بیا څه وخت یې ویل بیډ طالبان شول. د پښتون په خاوره باندې بدامني پیدا کولو دپاره څوک څه نام هم ورکوي، د نامونو د لفظونو په جادوګري کې حالات نشي سمېدلی. دا ترهګرۍ جنګ په دې خاوره چا ته فایده ورکوله، چا ته یې نقصان ورکولو، دا ډېر واضح و. دا ډېر یعنې تر اوسه تر کم سے کم خلک پرې وپوهېدل. نو زما هغه یو جمله ما ډیفاین کوله چې څنګه دا یوه اړخیزه بیانیه د خلکو د دماغي مریض جوړولو دپاره پوره پاتې شوه. نن هم دا پېښور تر ټولو ښه د دماغو د ناروغۍ ډاکټرانو ته ورشئ، تر ټولو زیات مریضان په هغه کې د هغو علاقو دي چې په کومو کې دا جنګ شوی دی. دهشتګردي څه ته وایو؟ په دنیا وایي چې ته یره خورا کا، یره دومره ده چې دا نن پروګرام هم د چا د یرې د لاسه ډېر په احتیاط کې کېده. کنې دا څه غیر آیني کار نه و، هېڅ غیر آیني کار نه و د یو چا خبره اورېدل. او بیا د وکیل خو به خبره اوري، وکیل خو خپل کلاینټ ته ګوري، هغه ته نه ګوري چې د کومې پیسې څښي، هغه دعوا وکړه نو هغه به موږ پر مخ وړي. په داسې حالاتو کې زموږ د خاورې د پښتنو په وینو باندې دشمن ستړي شول خو ماړه نه شول. زه دا هم دعوا کولی شم چې داسې خلک به هم وي چې د دغو خاورې وینې تویولې، اخر یې ویلي چې مزید ستړی شو. چلو زما دعوا خو د دروژنه وي، د کویټه د وکیلان
تر ټولو پیاوړي وکیلان د هغې پوره یو نسل لاړو له منځه د هغو دعوا چېرته پروت دی د هغې انصاف چېرته پروت دی د ای پي ایس د ماشومانو پلارونو سره نن هم رابطه وکړئ هغو ته انصاف میلاو شو ولې نه میلاویږي تحقیقات د هرې مسلې د روغولو دپاره په هره مسله باندې یو ښه فیصله کولو دپاره تر ټولو لوی خبره ده چې تر ټولو زیات معلومات یې وي درسره تحقیقات نو دلته چې تحقیقات نشته دی درسره خلک د تحقیقات د دومره لویه سانحه ای پي ایس د دې د تحقیقات کمیټې جوړولو دپاره 2-3 کاله احتجاجونه کېږي 2-3 کاله احتجاج د داسې سانحې دپاره چې ټول نړۍ پاکستان وایي هندوستان مې تر ټولو لوی دښمن دی په هغه ځای کې هم د هغې غم چې لمانځل کېدلو د هغې سانحې د تحقیقات دپاره هم 3 کاله کمیټې نه کېږي او بیا چې جوړه شوله ریپورټ یې یو مینیمم ریپورټ چې هېڅ پکې انفارمیشن نه و نو هس خبره تاسو معلومات به لرئ یا نه یا به ګرځېدلي وئ یا به نه وئ ګرځېدلي خو داسې سپین ګیري داسې مشران داسې ځوانان چې د دې خاورې د امن خبره یې کوله ډېر اوس هم داسې پاتې شول چې په دې غرونو کې هډوکي پاتې شول غوښې ختم شو ځکه چې خلک تللی نه شول نو د دغې ټولو حالاتو نه د وتلو دپاره خلک وایي دا خو ډېر پیاوړي دي چې داسې ظالم و جابر چې ډېر لوی حیثیت لري هغو ته ور مخامخ شول موږ د ځان سره سوچ کوو چې هغه حالات چې موږ کوم تېرول یا هغه څه چې په موږ باندې تېرېدل په هغه کې دا هېڅ پیاوړتوب نه لري زموږ دا د طاقتونو مسله نه ده چې دوی طاقت زیات یا بقا مسله ده بیخي بقا ختم کېږي یعنې یو د انسان هېڅ نه پاتې کېږي نو په داسې حالاتو کې پښتون ژغورنې غورځنګ خپل پیل وکړو او ریاست ته خپل مطالبات پیش کړل هغه مطالبات دغه وو چې څومره هم په دې پښتونخوا وطن کې مرګونه وشول د هغې مرګونو دپاره ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي د رښتیاو کمیشن جوړ کړي چې دا اندازه خو موږ ته ولګي چې دا مرګونه چا وکړل وایي 72,000 پښتانه ووژل شول 72,000 د چا چرګې ووژنه نه به یې درته وبخي ما ته نن د پاکستان ټول جنرالان دا وایي چې دوی چرګه خو پرېږده هسې که په سکول کې بچي ته چا په کږو سترګو ور وکتل دوی یې نه معاف کوي زموږ بچیان په بارودو کې داسې مخونه سوي وي چې من د پلرونو پېژندل نه د هغه انسانان نه وي نو دومره حق کېږي د دې پښتنو چې یو ټروت کمیشن جوړ شي د دوی لپاره یو د رښتیاو کمیشن جوړ شي راوانور بلها ډېر مرګونه وکړل احسان الله احسان هره ورځ زموږ د مرګونو دعوې په سر اخیستې ولې ریاست پې مهربان دی دومره زموږ په هر قاتل باندې ستا دومره رحم ولې کېږي هم د دغو سوالونو د جواب دپاره د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن یو مطالبه وشوه دا په دنیا کې اول ځل نه جوړېږي 43 نور هم جوړ شوي دي په مختلفو هېوادونو کې د پی ټي ایم دومه مطالبه وه چې میسینګ پرسنز دي هغه عدالت ته پیش کړي که څوک هم په دوی کې مجرم دی د آئین مطابق چې کومه سزا یې بلنه زیاته ورکړي خو که په دوی کې څوک مجرم نه دی بې ګناه دی هغه را خلاص کړي زما یو کلاس فیلو فیض الله نام یې و یو ټوکمار بنده و چې کله به هم د حالاتو خبره راغله نو هغه به غلی شي په دې خبرو کې زه کار نه لرم زموږ سره بیا ټوکې هم هغه به ټوکې کولې نو ویلې د خدای په کارونو او بجلي په تارونو کې به کار نه لرم کنه دا ټوکه به یې کوله بیخي بیا دغه غنه کوو نو بیا هغه ورک شو 2012 کې خفیه ادارو پورته که ورک شو 2018 کې چې پی ټي ایم جوړ شو نو ما به په دې خپل تقریرونو کې ډېر ذکر کوی یو ورځ هغه کور ته راغی را خلاص شو
نو ما ځینې تپوسونه کړل چې چېرته وې هغه ویل انټرمنټ سنټر مجلسونه هغه دلته د کولو نه دي بیخي په انټرمنټ سنټر کې چې څه کېږي هغه د انسانانو د ټارچر کولو دپاره که څوک کوي ودي کې هغه مجلسونه هغه بهر د کولو نه ده چې کله ما ته هغه مجلسونه کول بیخي حق حیران شوم نو هسې چې کله دی راخلاص و ده 6 کاله 7 کاله جیل خوړلی و ما وویل په دې ملک کې عدالتونه خو شته دی څوک به اوس دا دعوا راوړي چې د 7 کاله جیل یې په څه پرې وکړ نن زه دا سوال کوم چې د یو مور نه یو زوی ورک که مړی یې کار دومره زور نه لري ورک سړی داسې وي چې په کور کې لاش نه وي پروت خو د لاش ور ژړا پرته وي هر ماښام من دې د ډوډۍ نه سایډ ته شي چې زما زوی به څه خوري نو هغه 7 کاله یوه مور د دغې ملک څخه نفقاړ یې جوړ دی یوه خور د دغې ملک وګړی ورته وایي یو ورور څومره بېوسه کړته هغه زه نن هم کوېسچن کوم 7 کاله جیل یې ولې وخوړو څه مقدمه وه کوم عدالت ته په 7 کالونو کې پېښ موږ دا نه وایو چې په میسینګ پرسنس کې به ګناهګار خلک نه وي موږ وایو چې وي به عدالت ته ورکړه هغه وایي PPM ریاست مخالف دی څوک چې د پاکستان عدالت مني هغه د ریاست مخالف دي که څوک یې نه مني موږ خو د عدالت خبره وکړه ته عدالت نه منې نه څوک ورته پېښ کوي څوک ریاست مخالف دی عدالت خو موږ وویل چې ته عدالت ته پېښ کړه ته په عدالت باندې یقین نه لرې نو دغه عدالت کې د فیصله وشي دویمه خبره د میسینګ پرسن مطالبه د دغې جنګ د ختمولو دپاره په یو بل اړخ باندې هم اړینه وه هغه داسې چې هر ځای کې دوی یو واردات وشي نو څو کسان سبا ووژل شي چې جوابي کاروایي کې دا کار وشو هغه اکثر د انټرمنټ سنټر نه کسان راوباسي مړی کې چې کوم حقیقي قاتل وي احسان الله احسان وغیره هغه بچ شي چې کوم هلته دوی په انټرمنټ سنټر کې ساتلي وي هغه مړه شي دغه زه یو مثال درکوم 2014 کې د APS واقعه وشوله 2015 کې 8 کسانو ته پانسي ملاو شوه فوجي عدالتونو کې په هغه کې یو د سویلي وزیرستان تحصیل سروکي سره تعلق لرونکی عنایت الله و هغه په 2010 کې ورک و په 2010 کې خفیه ادارو پورته کړی و او پېښور های کورټ کې د مقدمه روانه وه او په 2015 کې ده ته 500 ډالر ورکړه چې ده په APS حمله کړې ده د انټرمنټ سنټر موږ په دې هکله وایو چې میسینګ پرسنز کې عدالت ته پېښ شول بیا به د دوی ټول ریکارډ مخته راشي بیا به څوک د جنګ ته تول ورکولو دپاره دغې جنګ اوږدولو دپاره بیا دا نه استعمالیږي په دې جنګ کې هسې د یو بل ته د تمغو ورکولو دپاره به دا خلک نه استعمالیږي دا چې څومره مجرم دی دا د دغې قام د دغې وطن بلکې د ټول ملک مجرم دی لهذا دوی خلکو عدالتونه جوړ کړي د دې لپاره دي چې مجرمانو ته سزا ورکړي بې ګناه خلاص کړي نو د هغې لپاره موږ د عدالت غوښتنه وکړه درېیمه مطالبه وه د لینډ ماینز د ویستلو په قبایلي اجزا کې لینډ ماینز یعنې په ځمکه کې ښخ بمونه دا دوی ولګول داسې د بال په شان وي بیا هغه وارونو تر باران چې وشي نو اور ټکی مې ځکه استعمال کړو زموږ د لهجه کې باران ته اور ویل شي اور یوردا بل باران هغه راوړل هلته په وزیرستان کې اوس کوم خلک ډېر غریب دی هغه اوسېږي چې څوک چې لږ د کرایې کور کرایه هم ادا کولی شي هغه لاندې راغلي دي څوک ټانګې خان دا پېښور تاسو بیابادي کې وینئ هغه ماشومان